فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات دې دا پورې خدا ذکر شو کنه دا اوله حصہ دا سورۃ بقرہ سو حصے دا په څو حصو تقسیم شو په دوه حصو تقسیم شو که ما تاسو ته نه ویلي دا آیات ساتئ په دوه حصو باندې تقسیم شو نو دې دا پورې یو حصہ ذکر شولا دا توحید او دا اوس رسالت شروع شو هغه چې متعلق رسالت پوری وي مخکې توحید او هغه پورې چې سم متعلق هغه ذکر شو دا اجمالی خلاصہ ساتای په د صورت وګو صورت ته تاسو پته لګي دې پورې دا شو دې پورې نو دا دویمه حصہ چې دا د رسالت متعلق ده رسالت او رسالت پر کې بیانېږي او اذ ابتلا نشورو شولا دا تراغا واولئک هم المتقون پورې هغه باندې ختميږي او دا خو مخکې دغه شو کنه تمهید شو بیا دغه نه رسو دا اولئک هم المتقون هو څه شو اخر سره روان دي کنه دا دي اولئک هم المتقون دغه ذکر شي کنه نه اگر سره د دینه اذ ابتلانا شروع شو کنه پدې او دویشتم رکو اولئک هم المتقون ختم شولا دا رشت بیا راځي پیګه کنه نو دا او مخکې مختصر تمهید ذکر شو بیا رسول صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو او د يهودو د نصارا د مشرکینو د هغو ټول هغه حالات هم الله تعالی ذکر کړل مخکې دا څومره رکو ده سوال سم کنه او نو دا هغه بیان وشو د يهودو د نصارا او د مشرکینو د هغو دلایل او د هغو عینات وغیره ټول ذکر شو بیا پر رسالت باندې یو څو شوبې وي د هغې هم جوابات شو او نو بیا دلایل عقلی په توحید باندې وغیره دا بیان وشو نو او دارنګې د قرآن عظیم هم حقانیت بیان شو نو دا کوم دا درې قوم چې دي لکه یهود نصارا مشرکین دا د دو مؤمنانو ذاتی دشمنان دي د کې ټول باز دي کیږي نو اوس اخوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه میاشتې کې د اتو رکو کې الله تعالی رسالت بیانوي پیګه وکړه وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ او دې کې دا یعنی رجوع شلا د بنی اسرائیل نه چاته بنی اسماعیل ته پیګه وکړه دغه چې اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام اوس دا دغه بیانېږي اوسلو دا هغه ته اشاره ده دا تمهید ده په بیان د صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه ته تمهید جوړې وس او وروسته بیا صداقت نبی علیہ السلام راځي لکه صداقت نبی علیہ السلام دا وَإِذِ ابْتَلَانَا شروع شو
دا تمهید دی هغې تاسې د صداقت د نبي علیه السلام ته وایي جعلنا البیت وروسته بیا دا پر رسالت باندې شروع کړي وایي د ابتلا او دا د عهد ظالمینو بودا دی د یو آیت کې په هغه وخت کې چې ازمایش وشو ابتلا معنا اختبره ازمایشوں کو اللہ تعالیٰ ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام مانے رب رب دو پس بانے ازمایشوں کو بے کلمات پو چند کلموں سر بے اوامر و نواہن داس کلمات جی بعض اوامر و بعض نواہی پیگے بکنا او کلمات و مراد آغا فطری بعض وی جی لکا خلی توبہ چول پوز توبہ چول استنشاق مزمزہ دارنگی کنا دا ټول دا یا خلال گیری نو دا ټول چې کوم دی دا کلمات ته دینه تپوس کو ابتلا او شو په باندې نو فاتمهن هغه ټول کې دی کامیاب اداهن بتمامها او ټول ورته پوره وي دا غین رسو یا بعد وی چې ذبح د اسماعیل علیہ السلام چې هغه هم پکې رااله چې هغه امتحان او په وشي چې تا خپل ځای زما په لار کې قرباني کا نو فاتمهن هغه ټول دو پورا ادا کړ قال انی جاعلک للناس اماما دا غین رسو الله تعالی وی ابراهیم علیہ السلام ته چیزیں گردون کی امتحال خلق تا اماما مانا قدوتن فی الدین چی تب امام مشر پیشوا بھائی پی دین کی دا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام را دا یعنی عہدہ ورکا قال انوے نزدے وجنا دا ابراہیم علیہ السلام چی فضیلت ثابت شو داغین رسو بیا دو بقالا ابراہیم علیہ السلام وی چو من ذریتی بعض دا اولاد دا من تبعیزیہ دے بعض دا اولاد نا زمانہ ہم اغسو کردو یا اللہ تعالی اغم پیغمبرانو کردو امامانو کردو اغم کردو نو قال اللہ تعالی وی لا ینالو عہد الظالمین نرسیگی عہدی اغا وعده زما په امامت سره الظالمین ظالمان او کافرانو ته چې کافر وي هغه ته به نه میلاویږي نو چې نو دا امامت ته دا نبوت دا وستا په اولاد کې ټولو چلیږي داسې نو د دې وجه نه د ابراهیم علیه السلام نه وروسته چې څومره پیغمبران راغلي دي هغه ټول د په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې راغلي پیږي به نه پیږي دا دعا هغه کړې او نو اللہ تعالیٰ ورطا سادہ وعدہ اکڑا ستا اولاد کی برازی لیکن لا ینالو عہدی نرسیگی عہد زمان اقرار زمان بالامامت الظالمین کافران دے بودا دا اچھا جی وہ سو دیکھیں وہ اشارہ دا یعنی دا ټول فضائل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت شروع کی قصہ د بنا د خانه کعبه او فضائل د قبله د اسلام او تلقین د آداب د بیت الحرام شیخ سیداوی قصہ د بنا د خانه کعبه چې دا څنګه په کومه طریقې جوړه شوې ده چې دا قبله د اسلام وګرځیدا فضائل د قبله د اسلام بیا او تلقین د آداب د بیت الحرام چې د بیت الحرام آداب او خیال بساتي دا تراغه دا سجود ابو سجود رکوع سجود پیګه وګا دا غدا په ور رکوع سجود نو دا وایز یاد کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هغه وخت جعلنا البیت چې وګرځو بیت الله لرا مثابتا للناس مرجع د خلقو زید صاحب یعنی مرجعا زید رجوع خلقو للناس خلقو ته چې خلق دې ته راځي د دنیا د اطرافونه
و امنا او دا موږ وګرځو زید د امن یعنی مأمنن زید امن موږ وګرځو ٹھیک ہے دا خو ټول عرب خو هغه غیر معمونو لیکن چې دا ځای پکې دا شي چې دی کې بیا چا یعنی قتل نشو کولی داسې دغه نشو کولی فساد پکې نشو کولی زید امن موږ وګرځو دا بیت الله او موږ ورته ووی وقلنا یا داسې وایه واتخذوا ایها الناس ونیسئ ای خلقو من مقام ابراهیم د مقام د ابراهیم لره المصلا زید مونځ موږ ورته دا ووی چې ابراهیم علیه السلام چې په کوم ځای کې یعنی هغه ګټه پرته ده چې هغه په هغې باندې بنا د خانه کعبې کړې وه نو هغې ته مقام ابراهیم ویلی شي والحجر الذي قام عليه عند بناء البيت دغه ځای ونیسئ تاسو مقام د ابراهیم لره علیه الصلاة والسلام لره مصلا زید مونځ هلته کې 2 رکعته مونځ کوئ مصلا معنا مکان صلات زید مونځ هغه وګرځوئ اوس حاجیان هلته کې چې طواف وکړي نو 2 رکعته مونځ څه کوي په مقام ابراهیم کې کوي که نه واحدنا الى ابراهیم و اسماعیل او الله تعالی وی چې موږ امر وکړو وګوره اوس ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ذکر کی کنه بنا کعبه خود دود دا کنه واحدنا امنګ امر وکړو حکم وکړو موږ الی ابراهیم و اسماعیل ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیت للطائفین بان طهر به جارد کې محذوف تا چې تاسو پاکه دواړه بیان طهر چې دواړه پاکه تاسو منال اوسان دي بوتانو نه منال اوسان به کې دي بوتانو نه پاکه بیت یا کوزم زما للطائفین د پاره توقوم کی دغه غسل پاس 300 بوتانو کنه مطاب کی چا په بیت الله نه بیګه دا پاک تاسو لطائفین د پاره طواف کوونکو ولا کفین د پاره د مقیمینو چې څوک پکې مقیم وي اعتکاف تا چې مقیمی پکې المقیمین عاکفین المقیمین فيه ورکع سجود او دارنګه رکوع کوونکی سجده کوونکو د پاره دا پاک دا بوتان وګورځي لړکه ودا منګه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته دوړ ته آرډر کړ دا ګندګي هغه ورته نو دا و دعا د ابراهیم علیه السلام د پاره د حرام او د ساکنینو د حرام دا و دعا کې دو دواړه اسماعیل علیه السلام دو ابراهیم علیه السلام دواړه دي دعا ابراهیم برای حرام و ساکنین حرام اوسیدونکو د حرام دی آیات کې بئس المصیر په دا ولنه دعا د ابراهیم علیه السلام چې کله دا بنا د خانه کعبه کولا وإذ قال ابراهیم او یاد کا غو چې ابراهیم علیه السلام رب جل هذا بلدن آمنا اے خدایا وګرځوا هذا المکان هذا ان هذا المکان دا مکان وګرځوا بلدن آمنا خاد امن بلدن ذا امن خار وګرځ چې خاوند امن یې خدای ځکه چې په نور او د خدای امن نشته دا د امن دی وګړه ورزق اهله او رزق ورکته اهل د دله من الثمرات د قسمه قسم میونه قسمه قسم میوه هغه دوله راوړه ولادت کې حسن نشته کنه د میوه نشته خو تشکان دی بوټي بس پیګه وکړه او من امن منهم هغه څوک چې ایمان لري دون بالله والیوم الاخر قال نو الله تعالی فرمایل
قال تعالی اللہ تعالیٰ ورته وی ومن کفر فامتعه هغه څوک چې کفر وکړي هغه له به رزق ورکوم لیکن فامتعه قلیلا هغه له به زه نفع لږ شانته ورکوم مدت حیاته قلیلا سره مدت حیاته ولګو چې په دنیا کې دې ژوند وکړه نو دومره به الله نفع ورکوم یعنې رزق به ورکوم دنیا کې کافر مسلمان ټول رزق ورکوي ثم استضطروه الى عذاب النار بیا دا غنه بروسه دې سکوما دمانه با جبر کوما عذاب نار ته کدی خوې کې خوې نه بیا دې عذاب ورته استضطروه معنا یعنی جبران مسترکوم به الجئو یعنی جبران بس لیکم الى عذاب النار عذاب ورته وبئس المصير ادا ډېر بد ځای دا اور وبئس المصير المرجع هي دا و چې کوم ډېر ځای درو بد ځای درو جو دي دا دعا د ابراهيم عليه السلام د حرم د ساکنینو د حرم د پردا دعا و دا دویمه دعا چې د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام دواړو وا اخو یواز د ابراهيم عليه السلام او دا د دواړو دا اوس د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام د دواړو دا پر د قبولیت د خدمت ته تعمیر د بیت الله دعا ابراهيم او اسماعیل شیخ سی وای برای قبولیت خدمت تعمیر بیت الله چې خدای مونږ دا زموږ محنت کېو دا په خپل جناب کې قبول کړي دا د سمیع العلیم په دا یو آیت دی او یاد کا هغه وخت چې يرفع ابراهيم القواعد چې اوچتو ابراهيم عليه السلام بنیادونه من البيت د بیت الله د خانه کعبه بنیادونه اوچتول و اسماعیل او اسماعیل عليه السلام اوچتول دا دواړو اوچتول دا دواړو نو یقولان دې دواړو وی یقولان بورتا مقدر معنی ها ويرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل یقولان دې دواړو وی دا دعا دې دواړو دا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے خدا قبول کړه موږ نه بناؤنا دا آبادی زموږ موږ کوم آبادی کو تقبل منا بناؤنا او انك انت السميع تعوریدون کې للقول وینا زموږ دا موږ چې څو تا نه غواړو دا ته اوري د قول زموږ او العلیم بالفعل زموږ په کار باندې هم ته پوي چې موږ په کوم نه سره دا بنیاد د بیت الله یو دا په ټول ته پوي الله دا قبول کړي دا د دوه مشترکه دعا وا او وس دا درېمه دعا دا د دعا د ابراهیمی دا د پاره د وجود د امت مسلمه د مسلمانانو ټول ته دعا کوي وس او پکې د ظهور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هم چې کوم د دې ته دا کوي چې را خدا په دې حرم کې هم په دې کعبه کې الله تعالی ته د دې کې پیغمبر پیدا کړي چې دو پیغه به کنه یو پیغمبر شنه دا دعا ابراهیم علیه السلام کړی و دعا ابراهیمی برای وجود امت مسلمه واضح کنه دعا د ابراهیم علیه السلام د وجود ټول امت لپاره وقوم مسلمانان پر خصوصي وظهور رسول محترم الساکنان حرم یا الله د دې حرم د ساکنانو نه په دو کې پیغمبر راولېږي چې هم د دې دی وي د دې خار کې وي چې هغه صاحب قرآن وي او خاتم د پیغمبران وي پیغمبر صاحب قرآن و خاتم پیغمبران چې ختمون کې پیغمبران وي پیغمبر دا دعا د ابراهیم علیه السلام دا عام دعا وا
مخ کې خاصه دعا وا بیا دوار دعا وکړه دا درېمه دعا دا د عام امت لپاره دعا ابراهیمی برای وجود امت مسلمه قوم مسلمانان او ظهور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساکنانو د حرم نه چې خدای دې کې پیغمبر پیدا کړي صاحب قرآن و خاتم پیغمبران باشد راځي کنه چې هغه ختمون کې پیغمبران وي او غزل قرآن الله ورکی دا دا تر کوم ځای پورې حکیم پورې د رکوع پورې ښه وکړي ربنا اے خدای وجعلنا مسلمین لك تو وګرځي موږ لرا مسلمین لك منقادین لك چې موږ ستا منقاد شو حکم بردار شوتا پیګو کنه منقاد نه حکم بردار یا بل وجعلنا مسلمین لك موحدین لك چې موږ دواړه ستا موحدین شو او ستا یا الله تعالی تاوی شو دا خو ځان لا او بچی دا اسماعیل علیہ السلام دوار ته دعا وکړه ومن ذریتنا امه مسلمه لك او دارنګه بعض د اولاد زمونږ من تبعیضیه دي وجعل من بعض ذریتنا امه مسلمه لك بعض اولاد زمونږ چې هغه امت مسلمه وي او اسلام راوړي لکه پتا باندې نو هغه مسو ګرځوا اے خدایا هغه هم یعنی ته یعنی منقاد وګرځوا پیږي وارنا مناسکنا دا د ساکنانو د حرم لپاره او هه خدای مونږ ته مناسکنا هغه قواعد د حج زمونږه مناسک د حج قیدې او طریقه د حج چې هغه طریقې باندې موږ بیا حج کو وتوب علینا معافی کې موږ ته انک انت التواب الرحیم تو توبه قبلون کې او مهربان ہے بل دعا دا وا چې دې حرم د دین پیغمبر وګرځي او پیغمبر پدې کې وګرځي وساغه دعا ده پیګه به کنه پیګه دا دویمه دعا دا ربنا اے خدا وبعث فیهم رسولا منهم ولېګه پیغمبر پدې فیهم پدې اهل د بیت الله کې د مکه والو کې رسولا منهم چې هغه پیغمبر دونه من انفسهم رسولا منهم رسولا من انفسهم چې هغه د دود نفسونو نه وي هم د دې مکه اوسیدونکي وي یتلو علیهم آیاتک چاغوللی پتابان علیهم پدو باندې د مکه والا باندې آیاتک آیاتون استا ويعلمهم الكتاب والحکمت او خیوت کتاب قرآن دی قرآن وتخی والحکمت او دانګه حکمت پیګه او نو داینه ما فيه من الأحكام حكمت ما ذا ما فيه ويعلمهم الكتاب والحكمة ترجمة خیال ساتي او خيدو ته کتاب چې قرآن دی والحکمة او حکمت ما فيه من الأحكام چې باغی کې احکام حکمت احکام نه دي کنه او دارنګه ويزكيهم ويطهرهم من الشرك پاکی دور الشرك ويطهرهم باقي دورا ويزكيهم ويطهرهم كما من الشرك ذي شركنا دا پیغمبر د دو کې راولېګا ځکه چې دا د دو کړي نبی یو حمزبان نبی نو د دې وجنا ناشنام بني یو بننا انك انت العزيز الحكيم بشک ته غالب ذاته حکیم حکمت والے ته اره او کاس د حکمت نه خالی نبی نو دا دعا ابراهیم علیہ السلام عام دعا وکړه دا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه كيرا ها
دا په آخري پیغمبر باندې ایمان راوړلو ترغیب ورکړي الله تعالی. اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ترغیب ورکړي چې تاسو دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ. الله لوی رحم کړی دی په تاسو. ستاسو په کلي کې په مکه کې الله تعالی پیغمبر پیدا کړ ابراهیم علیه السلام په دعا باندې. اوس چې تاسو د دې مخالفت کوئ نو دا تاسو کفران دی نعمت کوئ، تاسو شکریہ نه ادا کوئ. نو تاسو د ملت ابراهیمی متبع شئ، د دې تابعداري وکړئ. ومن یرغبنا دغه شروع کړي پیغام کنه ترغیب او تاکید د اتباع د ملت ابراهیمی. شیخ سے ہوئی ترغیب اور تاکید و اتباع ملت ابراہیمی کے عین توحید و عین ملت اسلام است. فکر کنا دا ہو بہو دا نہیں سدے دا اسلام ہم دقا دے و فضائل ملت اسلام. اللہ تعالیٰ دا ملت اسلام فضائل بیان دا یعملون پورا دا مسئلہ چلی گی. دیکھے پہ کنا یعملون کم دے آغا رکو ہونا اما کانو یعملون واضح کم لا تسألون اما کانو یعملون پورے واضح کنا. دیکھیں سب آیا نہیں ترغیب و تاکید دے اتباع ملت ابراہیمی چی دے ملت ابراہیمی تابع دے ذکر مخی فضائل بیان شو دے ملت ابراہیمی کہ عین توحید و عین ملت اسلام است. ذکر جو ابراہیم علیہ السلام ملت چی دے دا ہو بہو توحید دے او دا ہو بہو اسلام دے. دین اسلام ہم دقا ملت اسلامی ہم دقا دے دے ابراہیم علیہ السلام دا دیتے ملت اسلامی ولی شو کہ سوک تابعی دے دا دے وجنا دا دین ابراہیمی بچے دے یہود بزانوی چی منگ پا دین ابراہیمی باندیو، نصاراو بزانوی چی منگ پا دین ابراہیمی باندیو، مشرکین با اموی چی منگ پا دین ابراہیمی باندیو. دا طول بدا زان نسبت چاہتا کھو دین ابراہیمی تے ذکر کھو چی دیکھ اللہ تعالیٰ ترغیب ور کر دے دا اتباع دا ملت ابراہیمی چی دا ہم صحیح دین دا دے نو دو ٹھول بھئی چمکا باقی باندے دے یہود و نصارا و مشرکین. مشرکین دیکھا جو مشرکین و بعض کارونا دا سکول چاقا با دا فطرت ابراہیمی نے ہو پیگا بے کنا نو آگو بوئی چمکا پچھا سے امونگوں پا دین دی ابراہیم علیہ السلام نو دا دی فضیلت بیان شوید وہ اللہ تعالیٰ دی فضیلت بیان ترغیب ورکی اتباع دی ملت ابراہیمی تا چی دا عین ملت اسلام دے او عین فضائل دی اسلام دی پدے گی یعملون پر. ومن یرغبو عن ملت ابراہیم دا من چی دے دا استفہام انکاری دے ان اللہ یرغبو من فمانا دا اللہ دے ان اللہ یرغبو رغبت نہ کئی اوڑینا دے ملت ابراہینا فیترکوہا چاہا پریجی دیگن فیترکوہا اخدر سر چی یترکوہا اولی کیا نو بیابا کلام سی شیخان یعنی ناوڑی د ملت ابراہیم فیترکوہا چاہا پریجی دیگنی خود دا کار چی سو کئی چی اوڑی اپریجی دی دا دین ابراہیمی الا من دا باغ سو کئی صفحہ نفسہو جاہلہ نفسہو چی دا خپل نفس جاہل گنی ناپو گنی دا بڑے ناپو بیقوف ہوئی چی دی دین ابراہیمی ان پریجی دی وسا بل طرف تجی لیکن دا دم صفات اللہ تعالیٰ دا دین ابراہیمی بیان کر نو دینا چی سو گردی الا من آغا سوک بگردی صفحہ نفسہو جاہلہ نفسہو چی دی جاہلو گنے اخفل نفس بیوقوف و احمق قمقلو گنے وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ وَجْدَادْ صفات ابراہیم علیہ السلام وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ
او مونږه غوړه کړو د ابراهیم علیه السلام را ولقد استفینا ولقد اخترناه غوړه کړو مونږ دلته په دنیا په دنیا کې پس سره بیر رسالت په پیغمبرای سره دا سره دا نکات لګوي چې ترجمه جوړیږي وانه فی الاخرته لمن الصالحین او بشکا دا ابراهیم علیه السلام په آخرت کې به هم وي لمن الصالحین دو نیکانو په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم دی پیګر کنه نو دې دواړو کې دې کامیاب دی اذ قال له ربه اسلم وګورا دل الله ولا ور کړي په دنیا کې پر رسالت سره په آخرت کې په چې دې صالحین او نبی انبیاء او نبوي آخرت وی اذ قال له ربه چې کله وې دتا اذكر یاد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وې دتا رب دته اسلم حکم بردار شه یعنی اسلم معنا انقذ لله واخلص له دینک الله ته دین خالص کا شوا دعوت الله وی نو قال او ابراهیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین جو ما حکم برداری وکړه د رب العالمین بس ما دا حکم ومنه سپردم بتو ما ای خیشرا تو دانی حسابو کمو بیشرا بس ما تا خپل ځان وبخ یا الله پیګه وکنه چې وتا الله وی چې اسلم قال اسلمت ما تا تاسو وبخل اومه سپارل لته سفر دوم بتو ما ای خیشرا چې سما سره دی ادا پانګه ما تا ته ټوله پر خدای الله تو دانی حساب وکي ته په دې ټول باندې پیګار سبا ووصى بها ابراهيم نو د دې وجه الله تعالی چې څوک د دې دین او اوري هغه به بیوقوف نه جاهل بني سفیه بني سفیه به بل طرف ته ووصى بها ابراهيم وصیت کو بها په ملت سره ابراهیم بنی ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته هغه ته هم وصیت کړی و یعقوب او دارنګه یعقوب علیه السلام ته چې هغه د سو ها نسیو اسحاق علیه السلام یو نو دا هغه ته وصیت کو چې دا د پجون کې پیدا شو کنه پیګه وصیت هغه ته کو پدې دین سره چې ګوره ابراهیم علیه السلام دین پرې نه کېده یا بنی یا اے زامنو ان الله اصطفى لكم الدين الله غوړه کړی تاسو په دین اسلام دین الاسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو ممره مگر په حالت اسلام کې اسلام کې ځان لا یعنی مرګ راولای چې د په کفر مړ نه شي او دغه رنګه ام کنتم شهدا آیات سوای حاضر اس حضر یعقوب الموت پاغ وخت چې حاضر شي یعقوب علیه السلام لمرګ دو بداوي چې یعقوب علیه السلام او د خپل ځامن ته په دغه باندې امر کړی دی په دین دی يهودیت باندې نصرانیت باندې دو بدا خبره کوله نو د دې وجه الله تعالی دغه د دو دغه یعنی دغه جواب کړی دی نه چې تاسو حاضر نه وای ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت هغه وخت چې حاضر شي یعقوب علیه السلام ته مرګ نو هغه سوی اذ قال هغه وخت چې وی هغه لبنیه خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدی تاسو به چا عبادت کوئ رسته زمانہ من بعد موتی من بعد موتی د بعد نه رسو موت یعنی د مرګ نه رسو تاسو ته چا عبادت کوئ
قالو دې ټولو وی نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحده من با عبادت کو دی یو الہ چاگه الہ سوکتے آبا صاحب پلار ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام الہا واحدا چاگه یو خدای دی ټولو دا وی ټولو اقرار کو ونحن له مسلمون امون وا پدې الله تعالی ته فرمان بردار او پدې مونږ ایمان راوړ دي نو الله تعالی وی چې دا داسې پیغمبرو چې دا خپل بچو ته او نسو ته دا امر کړو چې تاسو دا دین اسلام دا نه غوړه کې ځان ده پاره تلک امتون تلک متدا امتون خبر دی دا یو امتو د امتونو نه دو یو شوبه وا شوبه دا وا چې دو به چې زمونږ پلاران نکان چې دي پیغمبرانو امنګ د هغه نسل پاتې شو نو د دې وجنا مونږ به الله تعالی په دغه لحاظ سره بخي پیګه وګنه جنت ته بزمونګه زمونږ پلان هغه پیغمبران نکان نو مونږ ته بخشش کیږي الله تعالی دغه وګنه دغه باته مو باسي پیګه وګنه چې دا تاسو غلط خیالات تلک امتون دا خو یو امتو دا مخکې چې تیر شو چاغو دا په خپل دا قول کړو چې موږ به ټول نسل پورې موږ به د په دین د ابراهیم علیه السلام باندې روان قد خلت دا یو امت او د امتونو نه قد خلت چې دا تیر شو لها ما کسبت هغه بر خپل کسب د من العمل د عمل نه لها ما کسبت من العمل دا هغه خپل عمل دی ولکم ساسه پر ما هغه ده کسبتم چې تاسو کسب کوی يهودو پیګه وګڼه دا څنګه چې تاسو د پلان نکپو ها ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي پیګه وګڼه هغه ځوان نه چې هغه وای پلان نکبانه برېته تا وای چې هغه ما پلان نک مليانو پیغمبرانو پیګه وګڼه ان الفتى من یقولو ها انا ذا چې یو ځوان میدان ته اجازه دا ما کې دا جرأت ته دا صفات ته ما کې ځان کې صفات پیدا کول پکار دا ځوان نه چې په پلان کې باندې کې نو الله تعالی دوته وي چې هغه خپل دغه او بل دغه بندگی باید غنیم شعر دی بندگی باید پیغمبری زادگی درکار نیست پیگه دا نیم شعر پیگه بندگی باید پیغمبر زادگی درکار نیست بندگی خپل پکار دا پیغمبر زوی چې شوی نو څه چلو شو دا خو کنان هم د نوح علیه السلام زوی کنه ها کوم ځای ته ورسې واځي کنه نو په پلان نکه باندې اوم کار نکی چې هغه پیغمبران چې ته په خپل دا کې سني پیګه به کنه او نوح علیه السلام دا رنګ نو دا چې ډېر راغلي واځي کنه خپل ځان کې هنر پیدا هنر بنمای گرداری نه مولانا سے وي هنر بنمای گرداری نه گوهر گل از خارست ابراهیم زی آذر پیګه به کنه هنر بنمای په خپل ځان کې هنر پیدا کا نه گوهر نه اصل خپل اصل په سمه زه پښتو نه ما وای زه پښتو نه ما پښتو ما ته وای پښتو نه نو دا مکو هنر بنمای ځان کې هنر پیدا کا نه گوهر نه اصل پیګه ځکه ګولس خارست ابراهیم زی آذر ګور چې د ګلابو تاسغین نه دی ګلاب بوټي چې هغه پر ازغین سره ته لګی نه شي غنی دی پکې او ابراهیم علیه السلام هغه د آذر نو پلاری سو کافر کنه بت پرست بوتان به جوړو لیکن هغه الله تعالی نو اصل پسې مزه اذان کې هنر باندې ماري هنر ښکارا کا پوره شوه نو دو بدغه وي چې مونږه
زمونږ پلاران نیکان پیغمبران دي موږ په دوه باندې خلاصېږو نه الله وی تلک امت غزان امت پرېږده هغه کی خبر مکو قد خلت غلار تیر شو لها دغه امت لپاره ما کسبت من العمل هغه کسب چې هغه د عمل نه کړ ولکم ساس لپاره بوي ما کسبتم هغه چې تاسو کسب يهودو ولا تسالون عما كانوا يعملون او سوال باندې شي کولې تاسو نه دا غسو چې هغه کوم عمل کړی تاسو نه به هغه د عمل سوال نشي کولای چې هغه دا شي تاسو نه تاسو د خپل عمل سوال کولی شي پوه شئ کنه